دې ځای نه د قتال فی سبیل الله بیان دی، خو دې ځای سیندي صاحب د خلافت کبرا کم 15 مراحلو فای کې یو تهذیب الاخلاق، دویم تدویر منزل، دا اینا بعد سیاست مدنیو. په سیاست مدنی کې یو ملک گیری و او دویم ملک داری. دې ځای نه درېمه خبره شروع کیږي، ملک گیری د سیاست مدنی. ملک گیری دغه جهاد ته ویل کیږي، ملکونه فتح کول. وقاتلو فی سبیل الله دا مخکم ویل شیو چې طبعی ارتقا دی، فردی فرد نه کور جوړ شي، بیا ګڼ کورونه شي، نو بیا د هغې په منځ کې خامخا خصومات جنګ جګړې راځي. هغې دپاره امیر مقررول غواړي او بیا هغه امیر دوه قسمه کارونه کوي. یو د خپل ماتحتو د مال جان حفاظت او دارنګ رعیت پروری دای نگهبانی کولی، دې ته ملک داری وی. دا قوانین سقدرې آسانی او دویم بیا کله دی چې اختلاف د دې منځ کې راځي، یو بل سره تصادم خطرې، یو سریږدي بل نیږدي، نو دې دپاره د سختو قوانینو او اقداماتو ضرورت دی. نو د هغې دپاره ملکګیري پکاري، سختۍ والا قانون چې کوم غاړه نیږدي نو په زور باندې هغه غاړه خستو ته مجبور کړی شي. او دغه رنګ ورسره بیا دی چې د دې سلطنت او د دې ریاست وسعت هم پکاري. نو د وسعت دپاره بیا جهادي دغه ملکګیري ده. نو ملکګیري کې دننه ملک هم سخت اقدامات چې باغیان زورور سرنی خستون کې سر کی سخت قوانین، او دویم د وسعت دپاره یا ارد گرد کې چې نور کم حکومتونه نظامونه سرکشي کوي، بغاوت کوي، تنگول کوي، د مسلمان ریاست یا مسلمانانو سره لار کې رکاوټ جوړي، نو د هغې دپاره بیا دغه د ملکګیرۍ قانون پکاري، جهاد، چې دغه ظلم او دغه زیاتی د هغې ختم کړی شي. او د دغې ملکګیرۍ د قانون ته بلقیس اشاره کړې وه، د سلیمان علیه السلام د دور سورت نمل کې چې هغې ویلي ان الملوک اذا دخلوا قریة افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وکذلک یفعلون. دا کاری چې ملوک داسې کوي، یو ملک بل ملک داخلي او د هغې عزتمند ذلیل کی، خو دې کې فرق دی. د اسلام ملکګیري د خلکو ذلت دپاره نه ده، د نورو قومونو او د نورو مذهبونو والا ملکګیري صرف دې دپاره چې ملکونه ونیسي، عزتمند ذلیل کی. د اسلام ملکګیري دې له نه ده، ځکه اقبال اشعارو کې هم دا وایي نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. د اسلام د جهاد مقصد صرف مالی غنیمت نه دی. مالی غنیمت خو ضمناً راشي،
دا خو د جهاد برکتی ثمرې په طور. او کشور کشای دی ته وایي چې صرف ځمکې قبضه کوه. نه اسلام کې ځمکه قبضه کول برای ځمکه قبضه کول نه دي. اسلام کې ځمکه نیول عدل انصاف والا نظام قائمول، ظلم ختمول دي. دا مقصدی. نو نور خلق دا کار کوي کم چې بلقیس وې چې افسدوها وجعلوا عزت اهلها اذل. دا ملګری د فسادی، ملکونو کې فساد پیدا کی، ملکونو اونړی روان کی. امریکا راله افغانستان باندې، افغانستان روان کی. روس راغی افغانستان ته، افغانستان روان کی. شام باندې امریکا راله، شام ټول کندرات ته جوړ کړ. د دوی کارسی افسدوها، فساد، دنګه فساد د دې د ملګری نتیجه دی. او دارنګ وجلو عزت اهلها اذله، عزتمن ذلیل کی. دا کاری بیا سیندی سے مثال ویلې لکه وی روس ته وګوره. روس د روس مثال د ډور زوړ وخت ویلې وی کله چې روس ونیولې شو او دا د روس والا نظام پر راغی. روس کې کمونیزم نو مخکې خدا کمونیسټي پې نه وه که نه. نو دلته راغلی و بالشویک د دوی اولنی سړی دی چې راغی او دا ملک یې ونیو. نو هغه ظالم مې داسې وکړل چې د دغې روس او د دغې علاقو څومره امیر ترین خلک، حکمرانان، سرمایهدار، د هغې لوڼه او ښځې ونیوې یعنې غلامان یې جوړې کړې. او د روټۍ په ټایم کې به یې ورته وې چې ځای ورشئ لنګرخانې ته ورځئ، اول ته به سوال باندې غواړئ. نو ګوروي وجعلو عزت اهلها اذل. سیندي باندې خلک الزام لګوي دی وی د کمونیزم نه متاثر و، چې متاثر و ته هغه پې رد ولې بیا کوي. او دا وی د روس مثال چې هغه عزتمن خلک ذلیل کړل. دا حالات یې ورسره وکړل. او بل طرف ته وګوره اسلام. عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله بیت المقدس فتح که نو اعلان یې وکړ چې څومره ګیرجي دي دلته او څومره مذهبي ځایونه دي ټول محفوظ، ایته بس نه وایه، بلکې دونه احتیاط یې کو چې بیت المقدس معاهدې له کله شام د عمر رضی الله عنه تلو نو بیت المقدس لاندې دی او دا دې ته مخامخ یو غر دی. هغه غر د پاسه د دوی چې کم د عیسایانو پادري و دغلته و او دغلته ګیرجه وه. هغه ګیرجې کې مذاکرات شوي. نو د مونځ ټایم راغی، یخني وه، شام یخه علاقه ده. نو اوبې وغوستې، نو ګرمې اوبې وله راوړې، په ګرمو اوبو یې اودس وکړه لکه یخني وه. نو مونځ چې کو نو صحابه وی د هغې ځای کسانو ته چې دلته کوي، دلته نه کو، بار ووت، ګیرجه کې مونځ ونه که، بار یې مونځ وکړ. دی د دې وجې چې هسې نه زه دلته مونځ وکړم، مسلمانان دې ګیرجې نه جومات جوړ نه کړي، ګیرجه روانه نه کړي، بار ووت. ځکه اعلان یې کړی ګیرجو ته بس نه وایه. ځکه دا د اسلام اصول هم دی چې مخکې نه د نورو مذاهبو والا عبادت خانې دي، هغه به چیړلې کېږي نه، هغه په ځای باندې. نو بهر ووت، نو ګیرجې سره خوا کې بار مونځ وکړو. اوس هلته جومات جوړ دی، هغې ته څه وایي مسجد عمر. یعنې دونه احتیاط. نو سیندي صاحب دا مثال وایي چې د اسلام په جهاد کې او د دې نورو خلکو په ملګیری کې فرق دا دی چې د دې نورو ملګیري څه دپاره ده؟ افسدوها، ملکونه روانول، کندرات ته جوړول. د اسلام تاریخ الحمدلله گواه دی چې د اسلام په تاریخ کې د صحابه دور دی، د نبی علیہ السلام دور دی، یا د هغې نه بعد زموږ دا نور خلافتونه دي، بنو امیه، بنو عباس وغیره، عثمانیان. دوی چې کلم په یو ملک ورغلی دي، جهاد به شوي، میدان جنگ کې بار څه شوي، خو لیکن
ملکی عوامی د خلکو املاک د خلکو جانونه ایته دونه زره نقصان نه رسیده نه ملکونه روان کړي دي نه آبادی روانې کړي دي عوامی آبادی دارنګ نه املاک ته نقصان رسولی دی او نه عوام اسی چیړلی دي بس چې څنګه راغلي ایته وی آزاد تاسو ته هیڅ نه وایي بس تاسو آزاد ګرځئ زموږ حکومت لاندې اوسئ ستاسو حقوق به دغسې څنګه چې زموږ د مسلمانانو حقوق یې ورکړي د هغوی د عبادت خانو حفاظت ذمه داري یې اخیستې ده د هغوی د جان مال حفاظت ذمه داري یې اخیستې دا دلته دا سمرقند او بغداد دا علاقې چې کومې دي ماوراء النهر دلته دا ځایونه فتح شوي هغه دور د عمر بن عبدالعزیز دور کې راغلی دي د عثمان رضی الله عنه دور کې راغلی دي دلته چې کله عمر بن عبدالعزیز دور کې کم مجاهدین رالل مسلم بن قتیبه هغه راغی نو دا ملکی ونیوه چې دی کله ووینه نو دلته عیسایتو او داسې نور خلکو ملک ونیولی شو په دې کې د دغه ځای یو عیسائی پادری عمر بن عبدالعزیز پسې لاړ یا تاریخ ته رانیر دی او که ختمه ته لیږلی چې ستا مجاهدین راغلی دي خو د اسلام د اصولو خلاف کار یې کړی دی ملک یې ونیوه خو دومره ده چې مونږ ته دعوت نه دی راکړی د اسلام اصول دا دي اول به دعوت ورکړئ دعوت قبول کو ټیک ده دعوت قبول نه کو نو د هغې نه بعد به بیا ورسره جهاد کیږي ستا کوم لښکر راغلی دی ستا کوم امیر راغلی دی مونږ ته دعوت نه دی راکړی او یکدم په غفلت کې په مونږ حمله کړې ده لہذا دا انصاف نه دی نو عدل و انصاف دی وشي بس عمر بن عبدالعزیز لوی کله چې دا اطلاع ورسېده امیر المؤمنین دی تپوس یې کو اقاصد چې امیر المؤمنین چرته دی چا ورته داسې مخکې لاړ شه هلته به یو کور راشي کچا هغه کور دی کور ته تللی دی هغه حیران شو چې وکتل مخکې ځي پټي کې یا پټو کې داسې ورکوټې کور دی کچا د خټو د امیر المؤمنین او سړی لګیا دی لیو کوي سلام یې واچو یا الیک سلیک چا سرکار دی امیر المؤمنین سره وایه سوی لاسونه یې وسنډل او امیر المؤمنین مې پکار دی زیم خټو کې لګیا حیران شو چې دا ما سره ګپ لګی خبره څه ده وایي دا خبره تا آل طرف ته سمرقند او دا طرفونو ته کسان لیږلي مونږ باندې حمله داسې غفلت کې شوی ښه زرې کاغذ وغیره راواغس ویلي که امیر ته چې څنګه دا خط ضرور سي یو قاضي به مقرر کې او دغه مجاهدینو امیر او د بل طرف ته چې کم پادری یا د غیر مسلمو کس عدالت ته راوغواړي د دواړو خبره دی ورولی شي کومه چې د شریعت او د اسلام د اصولو مطابق په بدا وي که قاضي فیصله وکړه چې د دوی دا حمله درسته ده خو بیا درسته ده او که هغه دا فیصله وکړه چې دا حمله درسته نه ده د اصولو نه خلاف ده او د بل فریق موقف صحیح دی چې بغیر دعوت مونږ باندې حمله شوې ده نو د دغه فیصلې سره یکدم فیصلې سره به ټول لښکر او فوجونه واپس ملک ته پرېږدی ځکه دا د اصولو نه خلاف حمله شوې ده چې دا څنګه ولیکه واپس لاړ ای قاضي مقرر که قاضي چې کېنه زه دواړو طرفو خبره یې واورېده خبره همدغسې وه چې دعوت یې نه ورکړی بس قاضي ورته وځي شا به اوچت کې عرض مجاهدین ګټلی شوی جنگ علاقه په شا باندې را واپس چې دا عدل انصاف وقت پادری وی راځي همدغسې خلک هم پکار دي چې لکه په یو خط د امیر المؤمنین په اصولو باندې ګټلی شوی ملک فتح شوی ملک واپس کوي نه خلک بیا ایمان هم راوړو په دې فیصله باندې متاثر شو ناسې دې پورې چې د اسلام جهاد د فساد دپاره نه دی څنګه چې دلته بلقیس وی افسدوها دا به نور خلک کوي خو د اسلام ملګري د فساد نه ده ای فساد کې افغانستان کې وکړه شام کې وکړه
ملکونه روان کړل نن شام کندرات دي حلب کندرات جوړ شوي د مسلمانانو ډېر تاریخي ملک کندرات کړه چا امریکې یورپ هغه امریکې مغرب او یورپ چې زمونږ جهاد ته څه وایي دهشتګردي وایي نو زما جهاد دهشتګردي ده که ستا دا جنگ دهشتګردي ده دهشتګردي خو دغه ده ملکونه روان که افسدوها او دویم وجعلوا اعزت اهلها اذله نو عزتمن سکی ذلیل کی اسلام کې دانش د اسلام جنگ د ظلم خلاف دی د اسلام جنگ د باغی خلاف دی او د اسلام جنگ د عدل او د انصاف د نظام قائمولو لپاره دی دغه مقصد د پاره دا مقصد دی د اسلام د جهاد او د ملک ګیره دوی ته څه جوړه کړه دهشتګردي ده دهشتګردي په خپله کوي او زمونږ هغه مقدس جنگ او جهاد ته څه وایي دهشتګردي خپل ته څه وایي پته ده خپل ته وایي دا زمونږ مقدس جنگ دی دهشتګردۍ ته مقدس جنگ وایي او زمونږ مقدس جنگ ته څه نوم ورکړه دهشتګردي خو خبره دا ده چې د دنیا باغ دوړ تاسو سره دي که دا چې مونږ سره بیا هم خبرې کړې وې دنیا سره سره دي میډیا وسره بین الاقوامی قانون جوړ کړی دی نو بس ځکه به دا وایي دا وی چلیږي اوس که نه دا وایي کیسه ده وایي یو سړي پینټرو په دیوال وغیره باندې زمری جوړ کړی زمری جوړ کړی دی او د زمري د پاسه سړی کینولی دی که نه او د هغه غوږونه یا پړی ورته اچولی نیولی دی کیسه ده بس عبرت په دې کې وایي یو زمری تیرې د صحیح زمری او ته لکه زمري کاکا څنګه دی او ته افسوس ارمان قلم ستا لاس کې ده قلم ستا لاس کې دی زه دې لاندې کړی نو سړی دی راباندې کینولی دی دا چې قلم زما لاس کې ما به خولی و چې بیا دا سړی لاندې دی که بره دی نو دقه مونږ هم وایو چې نن د دنیا نظام ستا لاس کې نو ځکه زموږ څه شو مقدس دهشتګردي شوه او هغه ستاسو دهشتګردي څه شوه مقدس جنگ کله چې دوی جنگ کوي هغې ته څه وایي مقدس جنگ کوو هغې باندې ټول اتفاق وکړي د دهشتګردۍ خلاف یې کوو مقدسي او چې مونږ کم مقدس جنگ کوو څه شو افغانستان ته امریکا راغلی وه که طالبان امریکې ته ورغلي وو امریکا راغلی وه شام والا امریکې ته څه ویلي وو چې دي جهازونه راپورته کړل او ټول شام یې کنډر کا په دې کشمیر کې کشمیریان انډیا پسې ورغلي دي که د انډیا فوج راغلی دی کشمیر ته په فلسطین کې د فلسطین د ځمکه د فلسطینیانو وه که د یهودو وه او نن چې د نیم فلسطین اسرائیل قبضه که او چې کوم مسلمان سره پاتې دی نو هغه مقبوضه دی فوج پکې د دوی ګرځي او غزې سره مسله دا ده چې غزه وایي دې خوا به د اسرائیلي فوج رانه نوځي نه ستاسو پکې کار نه دا خبره ده نو د ټولې دنیا باندې چې سړی نظر واچوي نو مسلمان خو تاسو پسې نه دی درغلی ځکه دې وخت کې مسلمان خو اقدامي جهاد په پوزیشن کې نه دی ټول جهاد یې څه دی دفاعي شروع دی نو زمون کور ته غل راغلی دی مون غل ته وایو ته غلې ته زما د کور نه وځه نو غل الټه مونږ ته وایي ته غلې عجیبه خبره ده او غل مونږ ته وایي ته ولې چغې سورې وې او ته ولې ما په زور وباسې نو مونږ خو د خپل سر اور مړ کوو مونږ خپله څه کوو دفاع کوو نو زه دفاع کومه دهشتګردي ده او ته دهشتګردي کې هغه مقدس جنگ دی عجیبه خبره ده نو خبره اصل دی پورې کوله ملکګیري لفظ باندې سیندي صاحب خبره کوي چې غورې زمون ملکګیري داسې نه ده لکه د دوی چې افسدوها وجعلوا عزت اهلها اذله د اسلام جنگ نه د چا د بیزتۍ دپاره دی د اسلام جنگ نه د ملکونو د کندراتو جوړولو دپاره دی د اسلام جنگ مقدس جنگ دی د تمام انسانیت په سر باندې اور لګېدلې مړکۍ پوه نه شوی په دې ټکو اسلام جهاد صرف مسلمان له نه دی چې مسلمان بچ کی
د اسلام جنگ د انسانیت د پاره دی چې په انسانیت کم د جبر د ظلم نظام دی دا ته ختم کی او انصاف ورکی. اکه مسلمان دی او کو غیر مسلم او د ټول انسانیت د پاره جنگ دی. هغه د بیزتی ختمی او انسانیت لسور کوي عزت ور کوي. هغه د جبر ختمی او عدل او انصاف راولي. دا د اسلام ملک گیری. بهرحال په جهاد و بیا بل ځای خبرې کوم. نو دې ځای نه وقاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، دې ځای نه ملک گیری شروع شو. ملک گیری جهاد. او بیا د دې جهاد اقسام دي. نو یو جهاد دی دفاعی مدافعانه چې تا پسې راغلی دی او ته خپله دفاع کوې. لکه نن دنیا کې مسلمان دی وخت کې چرته هم چې څه ناڅه جهاد شته نو دا کم جهاد شروع دی دفاعي دی. افغانستان کې دفاعي و، کشمیر کې دفاعي دی، فلسطین کې څه دی دفاعي دی. او دویم دی اقدامی. اقدامی دې ته ویل کېږي چې ته ورشې تا پسې نه راغلی ته ورځئ. نو اسلام کې دام دا مونږ ولې ورځو کیدای شي لکه تاسو ولې ورځئ دهشتګردي کوئ. نه مونږ دې له نه ورځو چې نه مال غنیمت نه کشور کوشای. دې له ورځو چې بل ځای کې جبر دی، ظلم دی، انسانیت غلام کړی دی، یا مسلمان سره زیاتی دی او یا انسانیت سره زیاتی دی. ځکه زموږ جهادونو تاریخ باندې چې سړی نظر واچوي نو یوازې د مسلمان د جبر ظلم نه د خلاصولو دپاره نه دي بلکې د انسانیت د خلاصولو دپاره. کله داسې هم شوي دي چې یو ملک باندې کافر پکې اوسي او کافر په مسلط دی خو هغه کافرو سره زیاتی کوي. د کفر او د ظلم جبر نظام دی. نو انسانیت دی که نه هغه انسانیت د دې جبر ظلم نه خلاصول. نه خو د تمام انسانیت دپاره څه دی د عدل او د انصاف. نو هغه جبر ظلم نه بغاوت نه زیاتی نه بچ کولو دپاره بیا اقدام دی، بیا ورپسې ورتلل. نو دا دوه قسمه جهادي دغې ته هم اشارې دي. نو د دواړو دپاره خپله طریقه او خپل اصول دي قرآن پاک. او بیا سیندي صاحب دا وایي چې دا جهاد شریعت ولې فرض کړی دی. نو وایي اصل خبره دا ده چې خامخا دنیا کې مقابله راځي د دوه قومونو د دوه ملکونو مقابله. خامخا دا فطري خبره فطرت دی. اوس چې کله مقابله راځي نه د مقابلې درې صورت دي عقلي. یو صورت خو وایي دا دی کومه فلسفه چې ګاندي پیش کړې وه. سیندي صاحب وایي ګاندي فلسفه پیش کړې وه هغې ته ستیا ګرا وایي. ستیا ګرا څه مطلب؟ او وایي دشمن که تا سره زیاتی کوي ظلم کوي تا وخي نو تا دی وخی 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 تو اف قدرې مه کوه آخر به هغه ستړي شي بس غلی به شي. دا د ګاندي فلسفه ده. نو سیندي صاحب وایي دا خو بلکل د فطرت نه خلاف ده. ته به ته هیڅ نه وی دا فطرت نه دی. خامخا انسان خو خپله دفاع کوي څه جواب به کوي. دا د هغه فلسفه وه. او دویم صورت دا دی چې سړی فرار اختیار کی او تختی نو دم د فطرت نه خلاف د سړی میدان څنګه پریدي او تختی بې غیرتوب دی. نو دریم صورت دا فطري تقاضا ده چې خامخا ته به څه کې جوابي کاروی به کې جواب به کې که نه. اسلام په دغې بنا دی چې ظلم دی جبر دی تا وخي ټکوي نه دا چې ته به څه لاسونه ورته وتړه چې څه کوي به او نه دا چې میدان ورته پرېږده وتښته. نو چې دلته ته وتښتې دی بل ځای ته به درشي نو چې بل ځای ته وتښتې نو بل ځای ته به درشي بیا دې پرېږدي څه. نو دا هم د فطرت نه خلاف. نو څه به جواب دې دپاره وایي شریعت دا جهاد فرض کړی دی. او بیا ابتداءً د اسلام اصول دا دی اولا تبلیغ دی او بیا څه دی جهاد. اسلام اول دعوت ورکوي ایمان راوړه اسلام راوړه وی منله ښه خبره مسلمان شو ټیک ده. که مسلمان نشو نو بیا دوه لارې دي. ښځه ټیک ده ایمان نه راوړې نو بیا به بغاوت نه کوې. مونږ ته به ما تحت اوسې مونږ ما تحت به زیر اثر به مونږ له به ټیکس راکې آینده به په دې خلکو ظلم زیاتی نه کړي. دا دی
او یا بل صورت دا دی چې دغه نه مني نو مطلب بیا څه کوي بدماشي کوي نو بدماش له بیا دا مخ په دا خوله به بیا په سوک سمې که نه نو بیا به سره جهادي نو بس جهاد به وشي او مسلمانان به هغه علاقه فتح کی ظلم جبر به ختم کی او دغه خلکو له به انصاف ورکي عدالت به ورکي. بهرحال دا وی د اسلام دا جهاد د دې وجې نه روا شوی دی. نو دا داسې د جهاد بیان دی. نو دغه وی وقاتلو فی سبیل الله قتال بی چا سره یقاتلونکم چې د سره جنگی ظلم جبر کوي دی سره به جنگ وي. ولا تعتدو دا مطلب دی چې کم خلق حالت جنگ کې نه دي نایس ته بس نه وایه لکه رهبان مذهبي پیشواګان د کم مذهب هم چې مذهبي پیشوا دی جنگ کې به هغه نه وجلی کېږي په دې شرط چې میدان جنگ کې نی که میدان جنگ کې و بیا به هغه سره هم راښکلي شي. توره ډالې نه دي راغستې میدان ته راغلی نه دی او مذهبي پیشوا مشر دی نو بس صحیح ده دته بس نه ویلي کېږي. دویم ماشومان او دریم زنانا خدا ماشوم زنانا او مذهبي مشر په دې شرط چې هغه میدان جنگ کې حالت جنگ کې نی که هغه حالت جنگ کې او جنگ کوي نو بیا خو هغه سره بیا هم دغه حکم دی چې ووجلی کېږي مقابله نه کوي نو دته به څه ویلي کېږي نه. نو ولا تعتدو دا رنګ بیا دی نه پس دا خبرم کوي دا جهاد ولې دی وی والفتنة اشد من القتل څوک د وی هلکه دا جنگ ولې کوئ وی جنگ ځکه کوو ټیک ده چې یو طرف ته وینه تیول قتل کول دا به ښه خبره نی خو لیکن دا چې بل طرف ته فتنه څه دی دلته جهاد کې فتنه د کفر نظام تم وی شرک تم وی دا د کفر نظام او دارنګ دا شرک او فتنه معنا مسلمان تنگول چې هغه پریشانه کړی دی انسانیت تنگول پریشانه کړی دی دا دې دپاره دی. نو ټیک ده چې یو څو باغیان خو به ووجلی شي خو بل طرف ته به فتنه ختمه شي کفري نظام به دنیا نه ختم شي شرک زور به ختم شي او کم انسانیت یا مسلمان چې زورلی شي نو هغه به د دې جبر زور ظلم نه بهر روزي. نو دغه مطلب والفتنة اشد من القتل او څه آداب بیا ښیي چې وقتلوهم حیث ثقفتموهم دا حالت حرب کې وایي ښه وقتلوهم حیث ثقفتموهم چرتم چې وموندل وجنه دا نو مطلب نه چې کافر د چرته دي نو بس درستی وباسه دا وایي نه حربي یادی حالت حرب او میدان جنگ کې چې کافر د لمخې راته سرپه به پینه کې اسنال ته ځان تبلیغي جوړ کې رجی جهنم ته نه بوزم نه بویزه جهنم دا خنزیر دا چې میدان ته راوته وقتلوهم حیث ثقفتموهم میدان جنگ کې چرته موندل یو عام کافر دی چې حالت حرب کې نه دی نو دغه حکم دا نه دی ابا یاد دغه کافر ذمي وي ستا ما تحت بی داغی باره که خو پیغمبر اعلان کړو چې اموالهم کا اموالنا دماؤهم کا دمائنا ایتا مکمل دمال جان حفاظت او که غیر مسلم دے دنیا کے آباد دے ستا اقلیت نه دے ذمی نه دے نو هغه چې کله ستا خلاف تورا ټوپک کوتک نه راغسته نو د هغه د وجلو حکم نشته. اسلام جهاد دې دپاره نه چې کافر دنیا نه ختم کا دا کافر به ختمه نه د جهاد مطلب دانی چې دنیا کې کافر پاتې نشي پوه نه شوئ د نبی علیہ السلام دور کې کافر د مدینه پر ریاست کې اوسېدل او دای باره کې اعلان وکړ چې اموالهم کا اموالنا دماؤهم کا دمائنا خد دنیا کې بهر نور کافرانو ای سره معاهده کړی دي او چې معاهده وسو کړه د ریاست ایسه نه ده بل ریاست ده معاهده شوی ده تګ راتګ ده او دا معاهده په وجه باندې هم دا ای سره چې د دنیاوي معاملات شروع دي. اصل کې د اسلام ما مقصد نه دی چې د دنیا نه کافر ختم شي
د اسلام مقصد دا دی چې د دنیا نه د کفر زور ختم شي او نظام ختم شي، دا ظلم جبر نی. نور کافر دا کېدی نشي چې ټوله دنیا دې څه شي مسلمانان شي. پیغمبر په دور کې ټوله دنیا مسلمانانو نشو، دا فطری خبره نه ده. نو کافر به دنیا کې اوسي، هغه به د ژوند تیرولو موقع او حق حاصلی. دا چې اسلام خلاف دی نو دا دغه د بغاوت خلاف دی، دغه د ظلم خلاف دی. نور خو به کافر دی پروت دی، تا ته څه نه وایي ته څه کوې، بغاوت به نه کوي. نو بهرحال دا ده چې وقتلوهم حیث ثقفتموهم دا کم ځای یادوي، دا چې کم حالت جنگ کې او حرب کې مخې له راغی هغه یادوي. او که نور داسې چې ذمیان دي اقلیت دی معاهدي شوي دي نو دا نه چې بس کافي نه نظر ډزې وباسه ثواب دی جهاد دی، دغه جهاد نه، دا بیا څه دی د اسلام د اصولو مطابق جرم دی. جرم دی که دقسې یو عام کافر وجلی شي او څه معاهده د منځ کې یا اقلیت دی نو د اسلام په رو باندې د په دې مرګ باندې دیت لازمیږي، ایله به ورکړی کېږي د معاهدې په صورت کې. دیت د نبی علیہ السلام سیرت کو رسونه دیتونه ورکړي. کافر وجلی هغه د صلح حدیبیې نه بعد چې کومه واقع شوې وه، یو صحابي راته و، یو قبیلې 2 کسانو او هغه چې کله راته نو په لاره کې 2 کسان لاندې کړل، اته پته نه و هغې ووجه چې نبي علیہ السلام له راغی ورته یا رسول الله 2 کسان څوک د پلان اوهو دا دې څه وکړل، هغه خو مونږ سره څه وه معاهده وه. کافر وجلی دي صحابي ته وایي دا دې څه وکړل چې دا ای کسان راغلل دیت یې ورکړه، زه بس دی نه وپوه شوی دا دیت والی، د کافر دیت یې ورکړه که ور نه کړه دیت یې ورکړه. نو هسې دې پورې وایم چې د عام کافر باره کې نه وایي چې ته څوک کینه نو څه کوه درستی وباسه، نه، دا وایي وقتلوهم حیث ثقفتموهم، حربي حالت جنگ کې میدان جنگ. او دارنګ بل ادب دا دی چې ولا تقاتلوا من المسجد الحرام، جماعت کې به جنگ نی، دا سره یو کو پهل یو کو بلا خبره. وقاتلوهم حتی دا تکون فتنه، دا دی اوس فتنه د کفر د نظام زور ختم شي، ویکون الدین لله، دا الله د نظام بول بالا شي. ځکه پیغمبر دی راغلی هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الشهر الحرام بالشهر الحرام، دا خبره یو خې مخکې د ووې جنگ به کوئ جهاد به کوئ، نو جهاد وقتلوهم حیث ثقفتموهم وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. سیندی سوی دینه معلومه شوه چې کله جهاد فرض عین شي نو د مسلمان هر فرد هغه که وی د مدرسې محتمم دی، د جماعت امام دی، گد نشین پیر یا پیرزاده صاحب دی، صوفی گوشه نشین دی، دا ټول به جهاد لروځي. هسې نه صوفي صاحب ګوټ کې ناستي زه خو جنګ نه کوم، نه ټول به بیا بار روځي. دی صورت کې چې کله فرض عیني نو دی کې استثناء نشته. نو دقسې ورسره وایي الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص. دا خبره کوي چې دقسې څنګه چې په جهاد فرض عین کې استثناء نشته نو غورې په وقت کې هم استثناء نشته. جهاد چې کله فرض شو یا جهاد کله مسلط شو بیا به دې ته نه ګورې چې کومه میاشت نه الشهر الحرام بشهر الحرام. کاغی په اشهر الحرم کې جنگ مسلط کنو ته به څه کوې جواب به کوې، بیا پکې استثناء نی. دا چې د اشهر الحرم د جنگ بندۍ خبره ده دا په دین او ملت ابراهیمی کې وه، نو دا صرف هغه صورت کې ده چې ته به پهل نه کوې په دغه شپو ورځو کې اشهر الحرم خیال بس، خو که هغې در باندې مسلط که نو بیا استثناء نشته، بیا به خامخا جواب کې. او ورپسې ویل والحرمات و قصاص. والحرمات و قصاص کې سیندی سے وی چې دا یو قانون ته اشاره ده چې هغې بیا څه کوي هغسې به ورسره کوي. حالت جنگ کې به بیا دی نو مطلب مثال وی او یو ګوره که هغوی چېرته زموږ جماعتونه روان کړل جنگ کې نو د هغوی زور ورکولو دپاره به بیا حالت جنگ کې د هغوی ګرجه روانې ولې
والحرمات قصاص. اسې به نه روانه خو که دوی تعرض وکړو نو بیا به کې هم ټول نه چې صرف هغوی ته څه میلو شي زور. پې واقع ویلې ده د سیرت تاریخ. او یو ګوره کله چې قسطنطنیه ته مسلمانان لاړل، قسطنطنیه جهاد، اول جهاد کم شوی دی، فتح د قسطنطنیه جدا ده. او جهاد اول پتا ده او قسطنطنیه څه ته وایي؟ ترکی استنبول، نن سبا نوم استنبول دی. استنبول دا قسطنطنیه زوړ نوم دی. دې ته مدینة قیصر هم وایي، حدیث کې ورته مدینة قیصر، ځکه دا د قیصر یعنی هرقل د لاندې او د علاقې، ځکه چې د دوی مرکز د عیسایت دو مراکزو، یو مرکز مشرقی کلیسا بلا مغربی کلیسا وا. مغربی کلیسا روم کې و وختیا نقشه کې روم بهیر روم خولو کنه دغلته روم د شات. نن سبا وته ایټلی وای، هغه علاقه ایټلی ده. او نن سبا ایټلی کې د دوی یو مشهور شهر دی ویکټن سیټي ورته وای، ویکټن سیټي. پای کې هغه ګرجه اوس هم دا هغه پخوانی د هرقل د وخت ازړه دا د دوی مغربي کلیسا ده. نن د عیسایت د ټولي دنیا غټ مجتهد چې کمی پاپای روم هغه هلته ناست دي. دا دوی له د پیغمبر حیثیت ورکوي، هغه د هل حرمت اختیارمنې ګڼي، چې وی حلال حلال حرام حرام، چې بس یو خبرو کې کنه ټول عیسایت دنیا را پاسی. پاپای روم هغه اوس هم هلته ناست دي. نو یو هغه کلیسا وا. دویمه کلیسا د دې مشرقي کلیسا ده، دا د استنبول قسطنطنیه ده. دا دوه ځایونه مرکزونه، دا داسې حیثیت عیسایت دنیا کې لري لکه څنګه چې زمون مکه او مدینه ده. دا داسې د دې مکه مدینه ده. خو دا ځای خطرناکو، ابل خو مونږ نه ډېر لرې و. دې قسطنطنیه مسلمانانو ته تکلیف رساو همیشه دپاره. دا چونکې په داسې ځای دي چې اخوا مغرب دی او دی خوا مشرق دی. نو دی خوا مشرقي ملکونه چې څومره وو عرب او دی خوا دا طرفونه تی متاثر وو. نو دوی به دا سرحداتو باندې، ځکه دا تبوک جنگ چې شوی دی دا د چا خلاف شوی و؟ همدغه د مغرب یعنی د عیسایت دنیا خلاف. هرقل فوجونه راوستي و شام په سرحداتو یې چولی. نبی علیه السلام ته پته ولګېده، نبی علیه السلام ورپسې لاړ او ډېر لوی تعداد کې لاړل، ځکه هغوی په لکونو فوج راوستی. ځکه دلته صحابه څونه تلي دي، مختلف روایات دي، 30,000 40,000 70,000 ډېر لوی فوج یې ورپسې بوت. او نبی علیه السلام اعلان وکړه جنګ غټ دی. ولې تر اوسه پورې څونه جهادونه شوي وو دا ټول علاقایي قومي سطحې وو. دا ولنی جهاد دی چې دا بین الاقوامي سطح جهاد له پیغمبر ووت، د سپر پاور سره ټکرلی. نو دې ځای نه څه معلوم شو بین الاقوامیت، هغه بین الاقوامي ذمهداري پیغمبر دغه ځای نه څه شروع کړه، سټارټ یې واغست چې روم پسې لاړ. خو بیا خبره وه چې هغوی ته کله پته ولګېد فوجونه یې واپس کړل. نو په تبوک کې جنګ نه دی شوی، نو دوی بیا واپس رالل. خو بهرحال خبره دا کوله چې دغه کلیسې نه خطره وه قسطنطنیه نږدې وه، بس مسلمانانو ته به تکلیف رساو. نو نبی علیه السلام دا خطره محسوسوله چې دا به آینده دپاره د اسلامي ریاست او خلافت دپاره غټې مسلې جوړوي. نو ځکه نبی علیه السلام د قسطنطنیه د جهاد فضایل بیان کړل، د هغې اهمیت بیان کړ، او دی ویلیو چې څوک مدینة قیصر په جهاد کې شامل شي نو مغفور لهم، دوی څه دي بخلي شوي. نو دې وجې نه امت کې همیشه دپاره د قسطنطنیه د جهاد دپاره خلک به سرګرم وو چې د کیسه والو دا فتح کو جنګ وکړو. نو په هغې کې بیا اول ځل دا موقع د چا دور کې راله؟ ته وګوره ما هل تاریخ سیرت دا د معاویه رضی الله عنه دور. همغه
د شیخ کابلګرام رحم الله او د شیخ القرآن رحم الله خبره سړي ته یاد شي. طالب مولا تاریخ سیرت نه دی خبر. بهرحال دا دوه غټ جنگونه داسې عجیبه جنگونه شوي دي. یو شوی دی بحری جنگ، سمندر کې جنگ تاریخ کې اول ځل، او دویم قسطنطنیه باندې جنگ. د دې متعلق بخاری کې روایت راځي چې کم ام حرام بنت ملحان رضی الله عنها د انس رضی الله عنه ترور ده، نبی علیہ السلام وکر راغلو، دا د دوی رشتہ دار دي، داسې د نبی علیہ السلام د نیا طرف نه رشتہ داران، نیا طرف. نو نبی علیہ السلام دی کر راغلو، آرام کو. نو دا د انس رضی الله عنه دا مور دارنګ دا ام ملحان دا د نبی علیہ السلام داسې د نیا رشتہ داران دي، داسې تروریانې غوندې کېږي د مور طرف نه او یا د نیا د طرف نه. ځکه د نبی علیہ السلام مورم د مدینې وه، دغلته اقام او خاندان. ځکه دا مور سره نبی علیہ السلام ماشوموالي کې مدینې ته راغلی دی، او نبی علیہ السلام وایي چې زه ماشوم مدینې ته راغلی مور سره ماماخیل وکړه. نو یو کور ما ته اوس هم یاد دی چې هلته جینکې ماشومانو ما به ورسره لوبې کولې ماشوموالي کې. نو یوې مور هم. دویم د نبی علیہ السلام نیا د چا د عبدالمطلب مور او د هاشم ښځه هم د مدینې وه، نو دې وجې نه دی په دوو اعتبارو ماماخیل. نو بهرحال ام حرام کر نبی علیہ السلامو دروازې غرمه ټایم کې او نبی علیہ السلام وده شو چې را پاسېد، مسکی وه، خندلې. د ام حرام ته تپوس وکړه یا رسول الله څه چلو؟ خوب مې ولید. څه خوب ولید؟ قربان خوب مې ده ولید چې زما د امت څه خلک الګیا دي په بحر او سمندر باندې لکه د بادشاهانو غوندې په تختونو ناست دي او جهاد کوي. بادشاهانو تختونه د بحري جهازونه هغه وخت کې نو نبی علیہ السلام ته دا تعبیر وکړه. خو وروستو چې جوړ شو خلکو به چې بحري جهاز څه ته وایي. نو بهرحال بحري بیړه جهاز نه څه بحري بیړه معاویه رضی الله عنه جوړه کړې ده. بحري بیړه دا کم خلک فوج او په دې شي نو پوهېږي، نو بحري بیړې وي. دا امریکې چې بحري بیړې راوسي او ځای په ځای ودرولي، دا جنگي ساز او سامان او په دې کې دننه ټول هر څه پراتی، بلکې د نن سبا د دور بحري بیړو کې خو جاز کینی او پاسی. نو بهرحال دا ورته وایي چې یا رسول نبی علیہ السلام وایي چې داسې د امت څه خلک دی او دا ټول جنتیان دي. نو ما ورته یا رسول الله دعا وکړه چې زم پکې شم. نو نبی علیہ السلام دعا وکړه زه ته پکې. نو دویم بیا نبی علیہ السلام بیا وده شو، پاسید، بیا مسکراهټ. یا رسول الله څه چل دی؟ خوب مې ولید. څه خوب؟ ادا چې زما د امت څه خلک مدینه قیصر قسطنطنیه باندې جهاد لتلی دي او دا ټول مغفور لهم بخلی شوي دي. نو دا دوه ناشنا خبر. دا اول بشارت د عثمان رضی الله عنه دور خلافت کې چې معاویه رضی الله عنه کله د شام گورنر دی نو هغه وخت کې شوي. ځکه ما تاسو نقشه کې وښول قبرص دا جزیره ده، دې قبرص کې داسې ډاکوان غوندې اوسېدل، عیسایانو ډاکوانو. دوی به د شام ته راتلل، ډاکې غلاګانې، خلک به یې تنګ کړه، بیا به تښتېدل، کشتو میشتو کې به راله. نو دې ته تنګ و. نو د یو ځل امیر المؤمنین عثمان رضی الله عنه اجازت وخوست چې د قبرص باندې ورځم. هغه ته څنګه ورځې؟ سمندر دی دا، خو ځکه منځ کې دی که نه. نو اجازت یې ورنه کړه. نو په دویم کال یې بیا اجازت وخوست. نو هغه بیا داسې لم لیټ کو چې هسې نه نقصان ونشي مسلمانانو. نو ورته وایي ته خلاص صرف اجازت وکړه، ما یې منصوبه بندي کړې ده. نو اجازت یې ورکړه. نو چې اجازت یې ورکړه نو د شام خوشا ځنګلات یې اورېبل، ډېر لوی لرګی راوړه او هغه لرګی اره کړی شو او د هغې نه کښتۍ جوړې شوې. 1700 څونه 1700 کښتۍ دا معاویه رضی الله عنه جوړې کړې. نو دا چې ډېرې کښتۍ هغه شي دې ته وایي بحري بیړه که نه، پوره بحري بیړه یې جوړه کړه او مجاهدین یې دې کې کېنول او دا پې ورلل.
بس ټول قبرص محاصره او هغه جهاد یې وکړو قبرص فتح شو. په دې جهاد کې ورسره حرام ده. وجه دا ده چې د دې خاوند عبادته ابن صامت رضی الله عنه دی نو جهاد له تللی دی دا مسره تللی ده نو دا د جهاد کې شامله شوې ده. ځکه هغه وخت کې به دا صحابیات د مرهم پټی یو شي بل شي دپاره به ځان سره جهاد ته نبي علیه السلام بوتلی لکه احد وغیره کې هم داسې شي امهات هم تلي نو دا تللی ده. دا چې کله جهاد وشو واپس راتلل کشتونه کوشو ساحل سمندر نو دی خوا ورته اوښانه وسونه ولاړو نو چې کله په دې سوره شه راتله نو دا غریبه د خپل اوښ نه راپرېوته او شهیده شو. ام حرام دغلته وفات شو. نو یو جهاد دا جنتیان دي. نو دا د عثمان رضی الله عنه دور خلافت کې د امیر معاویه رضی الله عنه د کمانډ د لاندې دا جهاد شوی دی. د قبرص فاتح څوک دی؟ معاویه رضی الله عنه. اینه پس بیا دور خلافت د معاویه رضی الله عنه نو د دور خلافت د معاویه رضی الله تعالی عنه کې بیا د قسطنطنیه د دې دویم بشارت دپاره تیاری شروع شو. نو خلیفت دی او فوج کې صحابم دي تابعینم دي خو سره امارت د چا دی خبر یې؟ امیر څوک دی؟ امیر یزید. امیر یزید د معاویه رضی الله عنه زوی. ټول څونه شارحین دي د حدیثو د دې حدیث د لاندې لیکلي دي امیر څوک دی؟ یزید. د یزید د کمانډ د لاندې دا جهاد شوی دی قسطنطنیه او صحابه ورسره تللي دي. په صحابو کې ابو ایوب انصاري رضی الله عنه میزبان رسول هم په دې جهاد کې شامل او دې جهاد کې حسن رضی الله عنه هم دی. دا کشران صحابه هم دي نورم ډېر صحابه پکې خو کمانډ یې څوک کوي؟ امیر یزید. د پلار غونتې سیاست تدبر جهاد دا شی نه پکې و. پلار یې داسې دی خامخا به یې زوی داسې نو کمانډ یې دله ورکړه. نو دې قسطنطنیه باندې تللی دي. اول ځل مسلمانان قسطنطنیه ته د معاویه رضی الله عنه په دور کې د یزید د سرپرستۍ د لاندې امارت د لاندې تللی نو فتح نه شو خو دې محاصره که نو مذاکرات شو. نو په مذاکراتو دی بیا واپس شو. فتح شوی بیا د عثماني سلاطینو محمد فاتح په دور کې شوی. قسطنطنیه اصل محمد فاتح فتح کړی دا عثماني خلیفه ده. انشاءالله تاریخ کې به د بیا تذکره راشي کلم که وخت و الغزو الفکری نه بعد بیا مختصر تاریخ وایو نای کې براشي تاسو ته. محمد فاتح دا فتح کړی دی او هغه عجیبه طریقې سره وده کړی سړی حیران شي چې تاریخ ګوري چې څونه مشکلاتو سره ځکه دا قسطنطنیه چې دا استنبول دا درې طرفو ته سمندر دی صرف یو طرف یې د خشکۍ ده نو خشکۍ طرف ته ورتلو نه شو نو دا به د سمندر د لارې نه قبضه کول غوښتل نو په ډېر تکلیف ځکه چې سمندر ټول د هغې په ګرفت کې و نو چې سمندر ته څوک ځي خو هغوی پې شروع کوي که نه نو ډېر مشکلات نو دی په عجیبه طریقې سره محمد فاتح عجیبه تاریخ ته سړی حیران شي چې څونه محنت دی سړي کړی او کشتیان یې څنګه رسولي ځکه سمندر ته په خشکۍ باندې کشتیان هم رسول دي که نه او هغه کې خو داسې ګاډي او هغه نو چې کشتیان یې اچولې او گاډو کې بوتلې وې نو کشتۍ سمندر ته رسول غټه مسله وه په خشکۍ کې نو د کشتۍ بحري جهازونه کشتۍ برابر کړی او اډر یې وکړه چا ورته دا به وړو څنګه وي ماله چل راځي ځه اډر یې وکړه چې داسې وکړی چې دا څاروي حلال شي که نه نو د سارو د آواز دی دا ټولې راوړی او دا په دې ځمکه تر هغه سمندره پورې دا ځمکه پې غوړه کړی نو دا کشتۍ راوستې نو ځمکه غوړه شو داسې اوس غړولې او سمندر ته یې بوتلې په دې طریقه باندې دا کشتۍ بوتلي او بیا بس کشتو کېناسته ورغلل دی ډېر په تکلیف فتح کړی قسطنطنیه نو بهرحال خبره مې بله کوله امیر یزید والا سیندي صاحب هغې تاریخ ته اشاره کوي او وایي چې وګوره قرآن وایي والحرمات قصاص په جهاد کې یو قانون ته اشاره کوي چې قصاص به هم کوي مثلا که ای زمون مسجد روان که نو بیا به د هغې زورنې دپاره سی عام حکم نه دی خو د قصاص په طریقه به د دیګر روانولی شي چې دوی له زور ورشي چې دی بیا بل جومات نه روانوي
وی لکا قسطنطنیه کې کله چې امیر یزید دا علاقه محاصره کړه نو په دې دوران کې ابو ایوب انصاری رضی الله عنه وفات شو. جهاد کې نه عمدہ سے یعنی دوران جهاد کې او مطلب محاذ باندې خود ته د خېټې تکلیف پیدا شو. ابو ایوب انصاری رضی الله عنه پیچس په ولګید 10 په ولګید نو دا وجنه دا غریب وفات شو. نو دی وجنه ابو ایوب انصاری ترکی کې دی اوسم دفن دی استنبول کې دفن دی. دا مقبره قبر هغه کې استنبول کې غټه مقبره دا لوی مقبره پکې دا ابو ایوب انصاری قبر. نو دا الته هغه دفن ک هغه وخت خو قبرستان نو کنو بس یو ځای کې دفن ک میدان جهاد دی. هغه د رومیانو داسې چلو کو قسطنطنیه والا دی خلکو چې دوی داسې دمکی غونډې ورکړه وی چې موږ د ابو ایوب انصاری قبر روباسو یزید خبر شه. نو هغه ډیر عجیبه جذباتی تقریر کړی دی په هغه موقع دا خبره یې کړه رومیانو وره دا صحابی رسول میزبان رسول دی که د قبر سره تاسو تعرض وکړو نو په تمام جزیرة العرب کې بس تاسو یو کلیسه او ګرجه پاتې نشي ټول دل نړوم تاسې دباو کړه چې ابو یزید دا ابو ایوب انصاری قبر له ګوتې مې ونړی ولې سیندي سے وی والحرمات قصاص کله به داسې کېږي. نو کله که جومات ورانو نو بیا به ته وله ګرجه روانه د هغې په جواب کې چې دی څه شي منی شي لکه څنګه چې امیر یزید ورته دا اعلان کړی که ابو ایوب انصاری د قبر بے حرمتی وشي نو جزیرة العرب کې درله تمام ګرجې روانوم بس په دې باندې دبوش نو ول حرمات قصاص دا خبره کوي. او بیا دا ور سره وی چې دا د جهاد بیان نو د جهاد د بیان نه پس بیا وی واتم الحج والعمرة لله د حج بیان شروع دا خو د بل منهج کې تاسو ویلي دا تنویر علی الجهاد د جهاد سره تعلق او د قتال په بیان کې د حج بیان راوړل مناسبت دا ده وای دې دواړو کې ډېر قریبي مناسبت ده کنه. وی ګوره وی چې کم اوصاف تقریبا او ضرورتونه جهاد کی نو تقریبا هغه اوصاف ضرورتونه حج کیم دي. سینی سے وٹکے ویلے دے وہی جس پریڈ کی جہاد میں ضرورت ہے وہی حج میں بھی ضرورت ہے ہو جاتی ہے. گورا وہی پا جہاد کے پریڈ کی کہنا پریڈ بھی جانے کہنا فوجیان پریڈ کئی ادھا پریڈ چھ دے سکے دے حج کم دے دے تعبیر کرے سا گورا التم صفا مروہ کے منڈا منا مزدلفہ عرفات دیکھیں ګرځېدل او منډې تړلې دي یو پریډ دی پکې کنه. او بله دا ده چې جهاد هم بدني او مالی عبادت دی او حج هم بدني او مالی عبادت دی او بل دا حج د عبادت سره سره دا دراصل د جهاد د پاره څه دی ټریننګ دی. ټریننګ دی وجه نه شیخ القرآن غلام الله خان رحم الله جواهر القرآن کې لیکلي د حج او د جهاد مشابهت چې ولې دا مسئله دلته راوړې ده دا تنویر علی الجهاد دی زموږ حضرت صاحب وایي نو وایي د دې وجې نه سیندیم وایي دواړه تقریبا قریب دي. نو یو خدا دی چې دا دراصل ټریننګ دی. ته وګوره په دې میدانونو کې الله اوس غلی منډې تړلې بي وایي لوی اجتماع وشي نو په دې لوی اجتماع سره د اسلام د قوت مظاهره ده. د اسلام د امت مسلمه قوت مظاهره دونه لوی امت دی. بیا دا منډې تړلې سختې دا تیری کی دا دراصل جهاد ته تیاری. دیو جنو روایت کې راځي نبی علیہ السلام فرمائی چې الحج جهاد خلا قتال فیه دا حجم جهادی خو دومره ده چې پکې قتال نشته کنه توره پکې نشته نو ټول مغسه تقریبا جهاد ده. الحج جهاد لا قتال فیه قتال پکې نشته نور حج او جهاد اول سر مشابهت نو دا سده ټریننګ او بل شیخ القرآن لیکلی دی الته چې وی بل دادا چې دا حج جهاد سره دا مناسبت ده
چې الله وی حج لراشه نو چې حج لراشه زما کورته نو التبا دعا کوي نو په کافرو باندې با د الله نه د غلبې د فتح سوالو کې نو الله هم دعا قبول کی نو الله نه به دعاګانې مغواړي او دغه ټریننګ به مش نو ځکه سیندي سي وایي چې دلته د حج بیان راوړو نو د حج بیان اصل کې د پاره دی چې دا د جهاد د پاره یو ټریننګ او بیا د حج مسائل بیانې نو بس کې بیا د دې حواله سره صدا سے خبره نشته اخر چې لاړ شي ومن الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله او د دین مخ کې هم ومن الناس ما يعجبك قوله في الحیات الدنیا دا د دوه قسم خلکو بیان کړي دوه قسم خلک یو قسم دا په حاجیانو کیم دی او دارنګ دا د دین او د دنیا کې د دین کار خکار کولو په اعتبار خلک دوه قسمه یو شقی وي او بل سعیدی نو په حج کې دوه قسمه حج یو نو د حج په اختتام خلک دوه قسمه یو طالب دنیا صرف دې د پاره چې خلک اجي وي او دویم طالب آخرت دی نو دقه سي جهاد کې دوه قسمه نو دارنګ د هر عمل نه بعد دوه قسمه خلکی نو د خلکو د اقسام بیان او اوقات حج په کې مخ کې خولیو الحج اشهر معلومات د اوقات حج چې حج با کم وخت کې کی او بیا د غینه بعد ورستو د حج بیان تقریبا چې ختم شینو یا ایو الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان حکم پا پورا اسلام کې د داخلې دو سیندی سے وی لکه څنګه چې احکام حج باره کې حکم دی چې من کل الوجوه دی دا ادا کړی شي د حج بیانو مخکې کړه حج پورا طریقې وخولې دا من کل الوجوه ادا کوي پورا حج چې چرته احکام ارکان پاتې نشي نو دغه سان اوس وی څنګه چې حج من کل الوجوه ادا کول غواړي نو یا ایو الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه دارنګ د اسلام احکام من کل الوجوه ادا کې دا نه چې د اسلام یو حکم منو بل ممنه پورا نظام اسلام ومنه نو پورا نظام اسلام منلو ته حکم ورکو ادخلوا فی السلم کافه او فین زللتم کې دا وی چې پام کوي د دې پورا نظام اسلام نه چرتونه خوېږي پرې نه ده ورنه ذلیل او خوار بشه ذلیل بشه الله بم ذلیل کی او که مثال قتل غواړي بنی اسرائیل وګورئ کنه سل بنی اسرائیل کما تیناهم دې تاریخ وګور ای پورا اسلام پورا دین د الله نو منلې نو الله رب العزت ومن يبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب سخت عذاب ورک دغه سبا تاسو تم الله رب العزت سخت عذاب در کی که چرتا تاسو پورا دین پورا اسلام نه منه نو دای تاریخ پکې هم بیان کو د پاره چې پورا اسلام به منل غواړي کني نو د من اسرائیل غونته حشر او ذلت سر بتا سم مخیه بیا ورپسې وای چې کما یاد ته آیت نمبر 213 کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه دلتا دا خبره کوي چې انسانانو لپاره دي چې دی د اختلاف مزاج باوجود یو جماعت جوړ شي یو ډله جوړ شي اختلاف مزاج خو خامخي د چا یو مزاج د بل مزاجونه بدلی خوونه بدلی خو د غټ کار د پاره باوجود د اختلاف مزاج تاسو یو کېږئ لکه دلته د اسلام بیان دی د جهاد بیان دی نو مزاجونه بدلی رنگونه بدلی د دنیا امت مسلمه رنگونه د چا تور د چا سپین د چا یو دا رنگ مزاجونه بدل د چا مزاج سخت د چا نرم د چا درمیانه هر قسم مزاج دی خو د دې خبرې مطلب د آیات دا دی چې باوجود د اختلاف مزاج تاسو به یو جماعت جوړیږئ ځکه کان الناس امه واحده
فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. دا څه دپاره به یو جماعت جوړیږي باوجود د اختلاف مزاج؟ دې دپاره که نه چې الله نظام را لیږلی دی کتاب او لیحکم بین الناس چې د خلکو منځ کې بیا فیصلې په عدل انصاف وکړي. نو نظام عدل قائمول او انسانیت منځ کې په انصاف فیصلې کولو دپاره به مسلمان یو جماعتي که یو جماعت شوي نه نو بیا دی دا د الله والا نظام په انسانیت نشي نافذ کولی. نن همدغه مسله ده امت کې اختلاف، دا اختلاف د وجې نه د الله نظام نافذ نه دی. نو بنیادی خبره ده ام حسبتم ان تدخل الجنه، دې کې دا خبر هم کوي چې د دې دپاره به غټه قرباني مو غواړي. دا آسان کار نه دی. د الله د دین تبلیغ، د الله د دین اقامت دا آسان نه دی. په دې کې به مصائب راځي، هغه مصائب به پورته کول غواړي. نو دغه مصائبو تذکره وکړه. یسألونک ماذا ینفقون، د انفاق خبره چې بله دا ده د بدني قربانۍ سره سره به مسلمان مالی قربانۍ ته هم تیاري. نو دا د مالی قربانۍ تذکره ده. د مالی قربانۍ چې مال قربانۍ ته به انسان هر وخت تیاری، نو هله به غلبه راځي. او کتب علیکم القتال سره وی بیا اعلان قتال، دی که بیا اعلان قتال او جهاد دا چې وکي دې ځای پورې. نو دی بله رکو کې یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه، دا هم وی د قتال مسائل دی، مغه ملکگیری ده، جهاد ده. خو دلته دا خبره کوي چې جهاد بوي البته په هیله سازه او دارنګ په بانو باندې جهاد ندی پرې خوستل پکار. یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه، په اشهر الحرم کې قتال بسنګي. نو دا باندې ما جوړاوي قل قتال فی کبیر. ٹھیک ده، یو طرف ته به ګونې اشهر الحرم دی، خو بل طرف ته وصد عن سبیل الله کفر به والمسجد الحرام و اخراج اهلی منه اکبر عند الله والفتنه اکبر من القتل. خبر اصل دا چې په بانو هیله سازو به جهاد نی پر خوستل پکار. جهاد به همیشه لازمی او همیشه به دل تیاری ہے. او که جهاد نی نو والفتنه اکبر من القتل، بیا به د جهاد ترک په نتیجه کې بیا فتنه دنیا کې پیلو شي، لویه فتنه وي، فساد وي، بد نظمی وي. او بل طرف ته کته جهاد پریدو نو ولا یزالون یقاتلونکم، ای خو جنگ نه پرید، ستا خلاف کفر جنگ نه پریدي. نو چې نه پریدي ته ولې پریدي؟ نو یا لا یزالون کې دغه ته اشاره، ای جنگ نه پریدي ته ولې پریدي؟ بانو باندې جنگ م پرید. جنگ پر خوستو، جهاد پر خوستو سره دنیا کې با ډیر لوی دنګا فساد او بدنظمی پیدا شي. نو جهاد به جاری وي. او ور سره دا وای ای جنگ نه پریدي. لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، میدانی جنگ هم نه پریدي. خو دلته بل جنگ ته اشاره وکړه. دا کم جنگ؟ نظریاتی. ولی عسکری جنگ نتیجه کې ارتداد نی. د عسکری جنگ په نتیجه کې ارتدادي، که د عسکری جنگ په نتیجه کې قتلی. دلته قرآن سوئی ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، دی به در سره جنگیږي چې د دین نه مواړی. دا کم جنگی؟ نظریاتی دی. ان استطاعوا ومن یرتد منکم عن دینه، دا څه دی؟ د نظریاتی جنگ نتیجه ده، نتیجه سی ارتداد. نو دی ستاسو خلاف میدان جنگ خو سکے، نظریاتی جنگ هم نه پریدي. کوشش دا ده چې تاسو د خپل دین مذهب نواړی اور ارتداد تمبوزی. نن هم چې کوم نظریاتی جنگ مسلط ته، نو داغه الغزو الفکری او نظریاتی جنگ هغوی وی سو نتیجې پکار. یا خدا دا چې دوی اسلام دین پریدي حتی یردوکم عن دینکم، او که دا نشي نو کم از کم ځان ته د خیر مسلمان وای، خو زمونږ د کلچر او د تهذیب
چاپ پیولی او دغه نی نو کم از کم دادا چې که مونږ مرتد او کافر نشو زمون په مذهب باندې نم شو نو کم از کم د خپل اسلام باره کې خو شکوک شبهات پیدا شي کنه او د درې کارو کې چاره یو شو مونږ کامیابی مرتد شو هم کامیابی شکوک شبهات پیدا شو هم کامیابی یا په زمونږ د کلچر چاپ راغی هم کامیابی نو د ارتداد خو بس لږ لږ واقعیاتي شکوک شبهات هم ډیر شوي دي او د کلچر او د تهذیب چاپ خې مکمل راغلی دی دغه د هغې د جنګ نتیجه ده نو بهرحال دقه خبره کوي چې لکه جنگ به کوی جنگ نه په ارامېږئ ما هغې نه دي په ارام شوي نو جنگ به وي او ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل الله اولئک یرجون رحمت الله دلته دا خبره کوي تاسو جهاد جهادي ساته وجه سره وګوره وی وطن پرس سیندی سے وی وطن پرس خلق د وطن پرس خلق کله کله خپل وطن پریدي نو الله پرس خلق دی په طریق اولا باندې خپل وطن پریدي د الله دین دپاره والذین آمنوا ان الذین آمنوا والذین هاجروا وطن پرس خلقی خو چې مجبور شي خپل وطن پریدي دنیا له پریدي حالاتو د وجې پریدي نو خدا پرس خلق دیم د الله د دین د وجې نه خپل وطن پر خصوصا تیار شو چې د هجرت مقراله هجرت دی کوي او دارن وی دنیا پرس خلق د دنیا د پاره جنگیږي نو الله پرس خلق دی د الله او د الله د دین د پاره جهادو کی وجاهدوا فی سبیل الله ولی اولئک یرجون رحمت الله کنه دی خو خدا پرستی او دوی د الله نه امیدونه دي جنت به ولا ورکوي نو چې هغه د دنیا د پاره جنگیږي نو ته دا آخرت او دین د پاره او جنگیږي او بیا ورپسې د شراب او جواره مسله راوړه یسلونک عن الخمر والمیسر ابل منهج کې داسي د تدویر منزل شروع دی او دای سوی ملګری ده نو دا اوس ملګری سره لګول ته چرا شو بیا بیا تاسو سره لګو تدویر منزل ملګری څنګه او جهاد د پاره کثرت مال پکاري د انفاق بیان مخکې شو کنه کثرت مال جهاد آسان کار نه دی ډېر لوی سرمایه غواړي جهاد دو شی نه ډېر غواړي یو افرادی قوت غواړي او دویم مالی کثرت غواړي دا دو شی نه جهاد د پاره افراد مټ شته کنه بغیر مټو جهاد نه کی او دویم دا ده چې مال بغیر د مال نم جهاد نه کی نو دا دو شی نه زیات غواړي قوت او دولت دا دو شی نه غواړي نو دلته ذهن ته سوال راته چې هلکه دا جواری نه دا ډېر لوی دولت په دې پاسانه پیدا کی او شراب سره ظاهری د انسان په وجود کې څه راځي قوت راځي وی ویسلونک عن الخمر والمیسر دا سیونو کو چې دا دواړه استعمال کوي نه فیهما اسم کبیر و منافع للناس ظاهری به لږه فایده وي خو لیکن ګورې صدا شتا و اسم اکبر من نفعهما دا غلط لار د قوت او غلط لار د مال د اصول م پیدا کوي دا غلط لار د شراب په ذریعہ باندې قوت غلط د جواره په ذریعہ باندې مال دولت دا غلط یعنی مطلب دا چې مسلمان با جهاد کې هم د اسلام د احکام سي پابندي دا نه چې زمو مجاهد من راشه چې سمې وکړن نه داسې بني خیال بسات التمم د الله د حکم پابند دیشي بخیال اسنه چې مجاهد مو نور آزادم چې سمې کول منځ نشته مجاهد ده حلال و حرام فرق نشته بچې سو کی مندل او چا سره سور اله بس غنیمت ته ارسه غنیمت وایا ناسه نه دا دیشي بخیال سات نو دې د پار راوړل چې ظاهر کې خدا د طاقت او دا دولت ذریعہ دي خدا چایس دي د شریعت د حدود او پابند دي خنو سچلو کو ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو پدې عملو کې پدې فارموله او قانون کنه جهاد د پاره مال پکار دی نو مال به خرج کول غواړي نو څنګه خرج کوي قل العفو سو کې
چې کم د نه زیاتی شو یا زیان نه زیاتی کا ستا ضروریات پوره شو ضرورت حدا پورې نو خواهشات پرېږده خواهشاتو فهرست ډېر اوږد دی خواهشات نه پوره کی ضروریات به پوره کی ضروریات پوره کې او خواهشات پرېږدی نو تاسو نه بس زیات شي نو چې کم زیات شو نو هغه سیندي صاحب لیکي که هغه سو انی وي او که سو لکونه انا د هغې زمانه کې وه که نه که سو انی او که لکونه نو دا په جهاد ولګوئ د الله په دین باندې ولګوه نو دغه ضرورت به په دې طریقه باندې پوره شي او یسألونک عن الیتاما یسألونک عن الیتام د یتیم بیان یې راوړو چې وګوره د یتیم د مال حفاظت پکار دی که نه نو څنګه چې د یتیم د مال حفاظت پکار دی نو ورې دغسې د خپل مال حفاظت هم پکار دی مال ضایع کوم ما ته وایې چېرې که قل العفو بس الله وې ځان نه عفه کوې نو دا مال به ضایع کوو نه ضایع نه کړي مال به ضایع کوې نه څنګه چې د یتیم د مال حفاظت ضروري دی د خپل مال حفاظت هم ضروري دی نو مال محفوظ کې ولې وجه دا ده چې دغه مال به په کار راځي که نه چېرته ستا ضرورت به پې پوره کړي د جهاد ضرورت به پې پوره کړي نو د مال به حفاظت کوي او د جهاد دپاره به په عفو عمل کوي او حرام ذریعه آمدن او حرام ذریعه طاقت نه به ځان ساتي لکه شراب او جواري نو دې ځای پورې دا ټول په ملکګیرۍ باندې خبره وکړه ملکګیري مطلب جهاد اوس ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولا امة مؤمنة خیر من مشرکة ولو عجبتکم نو دې ځای نه اوس ملکداري شروع شو خدا ملکداري یو 20 شل قوانین بیان کړي د څه د ملکدارۍ ملکداري مطلب دا چې د یو ریاست او د حکومت نظام به څنګه چلیږي نو هغه نظام د پاره 10 قوانین دا وګوره دا زمونږ بل منهج کې څه دی تدویر منزل دی د څه که سیاست مدني او د سیاست مدني کومه حصه ده ملکداري یعنی د ملک نظم و نسق او نظام به څنګه چلی سیاسی نظام به صحیح عجیبه سیاسی نظام یې خولی دی یو 10 قوانین خو لیکن د په طریقه ده استنباط ترې ایستی دي استنباط د استنباط په طریقه او سیندی سے وی څنګه استنباط طریقه ده وی دا مسائل اکثر عائلی دي څه مسئلې دي عائلی کورنۍ د ښځې خاوند د اولاد د کور گویا کې دا کور ورکوټ مملکت او ریاست دی نو د دې معاملاتو باندې به د غټ ریاست او مملکت مسائل څه کوي قیاس کی نو دلته د کور دپاره قانون خولی دی نو دې نه ته څه وکړه اخذ استنباط وکړه قانون جوړ کړه بره ریاست کې ولګوه نو دا به سیندي وګورئ چې د څومره اجتهادي قوت دی د کې چې دا عائلي مسایلو نه دی څه مستنبط کوي سیاسی مسائل دا بیا سبا وایي قولوا قولي هذا یزید تپوس کړی دی نو دا به په خپل ځای راشي بیا به وایو ها دغه خبر لګ یاد ساته او نور به بیا کوو